نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. سورة بقرہ اولنے پارا یوسل سلورم آیت دی. مخی آیتن کی دا یہودیانو قباحتنا بیان شوی پدی آیتن کی ہم دا یہودیانو قباحتنا بدبخت او دوی مرزنا ذکر کی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچکل صحابہ کرام راتل نبی علیہ السلام تبا دا خیال ساتلو دا درخواست دا پار صحابہ کرام ہوئے راعنا. عربی زبان کی دا دی معنی دا زمون خیال و ساتو. یہودیان چکل دا کلمہ ووری دلا دا غی پجب کی راعنا کنزلو مانے وابی وقوف او کمقل. اغا لفظ دا راعنا دا صحابہ کرام والا بدوی وی خمانہ بیتی غلط آخستا. او دویم روایت پا کدادی چی دیبا راعنا کی لکنت امالو کرو بے وی راعینا زمون شپن کیا. ظاہراً بیداوی چتا سر زمون دیر زیاد من و محبت زمون دیر زیاد خوخی نبی علیہ السلام تا بیدا سیوی او چی آواز بیا ورطا کولنو بیا بیا وطوی راعینا یعنی زمون شپن کیا. او بیا بخبل منس کی ناس تو پا دیبی مسخاری کولی چی زمون پا خبر نبی کی منگو پسی خندا کو دیوی جوڑی منگا دا سر خیال ساکت نیورس بل منس کی لگیا دی او دغا تفسیر کی چه گورتا سڑے نبی امام الانبیاء علیہم السلام یا منگو توی راعینا او غا خوشحال شی چه زمونگا دا خبر وہ دی غا خیالدار چه دا زمون ادب کئی او گورتا منگو پسی ٹوکی کو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ددیدہ ٹوکے وورید اغوطی پا اللہ میں دی قسم بھی کتاس کے چاہم نبی علیہ السلام تب یادا سے لفظ ہوئے کرنا سر بدن کٹ کر او صحابہ خسم رشتنی مسلمانانو چی سب بیویا خشان بیویا سرطا رسول کافران کو بیاسی بغیرتم. اللہ رب العالمین دا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بتائید کی دا آیت نازل کو چھ تاسم راعنا موائی. یہودیان کو بیسیم نویجہ کی خواد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اوی رول اوگوری بس آئندہ دا پار مسلمانان تاسم تاسم موائی کہ خام قاد صدر خاص مطالبہ مبین تاسم ہوئی انظرنا یرا منتجی لک شفقتو کئی لگ در رحمت پا نظر راتو گوری لگ سر گزارو کئی نو دا دی کی بل مانا نشتم دا قیو مانا راعنا کی سمم وہ غلطم وہ او انظرنا کی سمجھتا وہ غلطم کی نشتا. دا دی مثال مفتی عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتم دیزے کی درس کی دا سے ورکی یو سڑیو اگا درزیو یوستر کی کار نکولو پا یوستر کا بے خلقو لجامع گنڈل نو یو سڑی لے جامع او گنڈل خدا سوی چی نکمیس او نچوغاوا کمیس نا اگدی بی او دا چوغی نا لنڈی بی چوغا اگدوی دیرا او کمیس لنڈی نو دا نچوغاوا او نکمیس دا سی گنڈلی دی سڑی وطی چھ اللہ پاک دی دوار استر کی یو شان کا نوز پتن لگی چھ دے وطوز دوا اکڑا او کا خیری وطو کی یو استر کی کار نکی او یو وکی نو یا خود وانا لندیشا او یا دواړه سمې شه
نو کدواړه ړندې شوې دا د بددعا شو هلکه کار دې راله سم نه دي کړي پیسې دې اخیستې دي جامې دې سمې نه دي ګنډلې دواړه دې ړندې شي او یا ډېر خوشحاله شوي چې تا خو ماله غټې غټې جامې جوړې کړې خدای دې دواړه سترګې سمې کړه مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتو په وخت دور ولی هغه په دې ځای کې داسې مثال ورکړي نو داسې الفاظ استعمالول د پیغمبر په شان کې مناسب نه وي چې یو طرف صحیح او بل طرف غلط امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه په دې ځای کې بل مثال ورکړي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله پتا دے درود او سلام بھی اید اللہ رسول دا دی لفظ دو مفہوم دی یو دا چی انسان خیالو ساتی چی ما دا درود شریف ہوئی دا دی اللہ پاک تا دا دی فرشتی نبی علیہ السلام تا اور سی نبات بیا خوٹی شو اسم فرشتی مقرر دیو نبی علیہ السلام بانی درود شریف ہوئی نبی علیہ السلام تا فرشتی رسی زمان عقیدہ را دا مانے ٹک او کدا معنی چا واقعستل چې ما سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی او چې څنګه وېما په داري کې پخپل اوري نو دا معنی غلطه ده ځکه نبی علیہ السلام خو مدینه منوره کې غتا سره نه دی کړ او کته چې ما سره حاضر ناظر دی او الصلاه والسلام علیک یا رسول الله نو بس داري کې پخپل بغیر د فرشتي د واسطي اوري دا معنی غلطه ده نو داس الفاظ استعمال ول چې دی کی د غلط معنی احتمال تا ځان ته ساتل پکار دي او بیا دې چې د حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دیوبند مدرسې محتمم چاچی مدرسه جوړه کړې بانی د دیوبند مدرسې داغه مسئله ذکر کړه غنه چاته پوسو چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ویل جائز دیو کنا نو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ورته فرمای ک د سړی عقیده داوی چې فرشتي ورته رسي نو بیا جائز دی لکه مثال تا او الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او نیت دی دو چې دا ما درود او فرشتو نبی علیہ السلام ته ورسو نو جائز دی او کنیت دی دو چې نه فرشتي په کې منځ کې واسطه نشته ډایرکټ نبی علیہ السلام ته اوري نو دا عقیده د حاضر ناظر دا د کفر ده د دې وجنه علما فرمایي چې په دې الفاظ کې احتمال د غلط معنی شته نو دا سه استعمال ولو د نبی علیہ السلام د روزین علاوه جائز ندي اوس د نبی علیہ السلام روزي مبارک سره ادري دین التوایا نبی علیہ السلام نزدې دی او په نزدې خلق وای الصلاة والسلام علیک علیک د نزدې د پات الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین دا ټول وته ویل شي کچھ کله نزدې او چې لري نبی دا وایا الصلاة والسلام علی رسول الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبي الامي داس الفاظ د درود شریف وای چې کې غلط معنی احتمال ني ثابت د کم ځای نشو د دې راعنانا چې تاسو راعنا موایي ځکه یو طرف صحیح او بل غلط داس الفاظ استعمال ول چې یو طرف کو ټیپ او بل غلط وي د دې منع راغله او سوای تاسو انظرنا پیغمبر علیہ السلام ته په من باندې لګ رحم وکا لګ مهرباني را سره وکا لګ گزاره را سره وکا لګ شفقت را سره وکا دا صحیح شو دې کې د غلط معنی احتمال نشته الله جل شانو په دې کې او د دې الفاظ استعمال منع او فرمایي ورپسې دې مېته کریمه کې مشرکانو کافرانو یهودیانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نبوت نخوخو وجه سوا مکی د نبی علیہ السلام نه وړاندې پیغمبران د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام په بچو کې را روان ابراهیم علیہ السلام یو زویو اسماعیل علیہ السلام
او بل زوی او اسحاق علیہ السلام. نو د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام، او یعقوب علیہ السلام اولاد ته بنی اسرائیل ویل شي ځکه د یعقوب علیہ السلام نوم اسرائیل یو نوم یعقوب الاسرائیل. داغه په اولاد کې پیغمبران چې راتلل نو هغه بنی اسرائیل ناغي په خوشاله چې زمونږ د خاندان نبی دی، نو د خاندان په پیغمبر باندې خوشاله. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې راغی. د یعقوب علیہ السلام خاندان کې نه، یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام جو، او اسحاق علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام رور. نو ضرور په خاندان کې نو يهوديان وی چې زمونږ خو ته ډېر خوښ خدا نبوت متاثر نه دي، ولی زمونږ د خاندان د نبوت هغه مشري لا الله جل شانه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې دا کافرانو ته مخوخ دا ضرور او دی پدی باندې خفدی چې دا نبوت چې زما رحمت او فضل دای پتا نازل کو پدی باندې خفدی. پدی دې کې امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صدر رحمت الله علیه عقیدہ ذکر کړي چې د مرزا غلام قادیانی ملعون عقیدہ لکه څنګه دا غزوی مرزا بشیر الدین ذکر کړي دا چې یو سړی دومره عبادت وکي تر دې چې د پیغمبر مرتبه ته رسیدي شي، نو پدې کې د آیت کریمه نه خلاف دا ځکه الله جل شانه فرمای زما دا نبوت رحمت دی او پچې چې نازلو اغله ورکو. نو نبوت دا په خپل کسب او عمل باندې نه ملاويږي، دا الله جل شانه د طرف نه په فضل ملاوي. آدم علیہ السلام اول نبی جوړ کو خپل عمل نه رب العالمین فضل، آخر نبی علیہ السلام جوړ کو خپل عمل نه بلکې د رب العالمین د طرف نه دا رحمت او فضل. نو د مرزا قادیانی ملعون د کفر یو وجدا هم دا چې هغوی وی چې دا نبوت دا په ډېر عبادت ملاوي، دا خبره غلطه ده. نبوت دا الله پاک د طرف نه یو فضل. لکه مثال یو سړی انسان جوړ شو، چا جوړ کو؟ الله. دا دی په خپل ځان انسان سړی نشي جوړولی، انسان د ځان نشي جوړولی، الله ته جوړي. دغه شان دا پیغمبر الله جوړي، په دې کې انسان خپل عمل باندې دې مرتبه ته رسیدي نشي. نو الله جل شانه په دې کې فرمایي چې زما رحمت نبوت دا زما فضل دی چې پچا باندې کو. نو که مثال دا يهوديان په دې باندې خفوي، دا مشرکان خفوي، دې له بز عذاب ورکو. او دیم چې دا نبوت دا زما د طرف نه فضل دی، دا په خپل مهنت او په کاروبار یا د دنیا په مال باندې نه ملاوي. لکه مثال درجه د صحابیت دا د الله پاک د طرف نه فضل دی. ټول دنیا کې راځم شي او سړی صحابي نشي جوړولی، ځکه صحابي چا جوړ کړی دی؟ الله جوړ کړی دی. پیغمبر چا جوړ کړی دی؟ الله جل شانه جوړ کړی دی. یو سړی وي زبر صحابو ته ورکیو ما زبم صحابي، نو ته الله پیدا کړی دی نو صحابي هم ني. کته مهنت ډیر مو کې د صحابي مقام ته نه رسیږي، د پیغمبر مقام ته نه رسیږي، ځکه صحابیت او دا شان نبوت دا الله جل شانه د طرفنا یو انعام او احسان دی چې بچا باندې وشي. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقولوا راعنا، تاسو موایي پیغمبر علیہ السلام ته لفظ راعنا یو معنی ټیک دا بل غلط دا، نو د دو معنی والا لفظ ما استعمالو. وقولو تاسو وای انظرنا منت شفقت اوکا مهربانی اوکا دا رحمت نظر راتو کا. دا دی غلط معنی نشته، بالکل یو دو ټیک دا. نو دا ټیک والا وای او دا دو معنی والا چې ټیک او غلط پکې دواړي هغه مو وای. واسمعوا او تاسو دا خبر ووري او عمل په اوکي. وللکافرین عذاب الیم، د کافرانو د پاره دی عذاب دردناک. ما یود الذین کفروا، نخوقیا کسان چې کافران دي. کم خلق؟ من اهل الكتاب، اهل کتاب چې دي. اهل کتاب څوک دي؟ يهوديان عیسایان، دی نخوقي. وللمشرکین او مشرکان دیم نخوقي. سنخوقي ان ينزل عليكم من خير من ربكم، دا چې نازلېږي پتا سو باندې من خير وحي من ربكم، استاسو د رب د طرفنا. پیغمبر علیہ السلام پتا باندې وحي راځي کنه، نو دا يهوديان عیسایان او مشرکان دا نخوقي چې پتا وحي راځي، ځکه د خاندان مشریزي. والله يختص برحمته من يشاء، او الله پاک خاص کی په خپل رحمت باندې
په وحی باندې چاته چې الله وغواړي نو وحی الله وحی چې چاته نازل کم انسان دا غیر لپاره ځان نشي مخکې کولی چې په ما دې راشي یا رحمت نه مراد نبوت دی نو نبوت الله وحی چې چاله ورکم بنده ځان نشي وړاندې کولی چې مال به راکړي دا الله پاک دا طرف نه دی والله ذو الفضل العظیم والله باقا وانت الفضل دی واخر دعوانا